अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल-मुतअद्दिबीन बि आदाबिहि। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। मुअज़्ज़ज़ काबिल क़दर कशरान मुशरान, अवल दे टोलू नमख के ज़ हवा वालिदैन ता कुमु मशमान हिफ़्ज़ या नाज़री सरा कुरआन ख़त्म शवेदा इग़ता मुबारकी वाए और दा वालिदैन और अक़रिबा यकीनन दादी मुबारकबादी मुस्तहिक़ दी। ते कुरान करीम फज़ीलत और अहमियत दा कदीर घटी हुई और देर जो फसीह बलीग सड़ेगी तो ब्या हम के कुरान दूना अजीम शानदार चे असुयन हिस्सा और मकसद दाल जियो तरफ की वे सराय मकसद दाल जियो की खबरें की नूर दीदी अहमियत और दीदी फजीलत को अल्लाह जल्ल जलालुहु कलाम सी फलसुल का चली अल्लाह कलाम सी और राउन के जिब्रील अमीन सी और क्या पता से ज़ात बांधे दासी सीने पाकी बांधे नाज़िल खड़ाई कि आगा दे टोलो मखलूकात को अशरफ इंसान सी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जदूना मुख्तसर वक्त के बाद ये सो अहमियत और या फजीलत सराय की बयान है। बहरहाल युद्धरे सीधा सादा खबरें करता हूँ खो पश्तो की गोरा अल्लाह ताला इंसान दा टूल निज़ामी कायनात और तेरा चूरा दुनिया निज़ाम दा सुनिनो नो अल्लाह ताला दा इंसान दे मेहमान खुसूसी और इंसान दे टूल दुनिया निज़ाम सड़ो और है आगे पैदा करे गोरता सोच को चिदा दुनिया की सदी का सयाराती कसबो मैदा कल मर्दा कबरू नदी कदरियाबू नदी कसमती दी कबूटी दी कजनावर दी कपरिंदी दी कचरिंदी दी नुता दी की सोचो को तातूर शरीना अल्लाह ताला दे इंसान खिदमत के बारा पैदा करी और दे टूल ना फायदा आजो कबली इंसान गुर तासु सोच को शपा और रज दे तासु पर ज़बान बांधे खुदा से अकली खबर करता हूँ तासु पर ज़बान बांधे शपा और रज का खबर जारी दा हर सही ने आओ कि दुनिया तरक्की उकड़ा दुनिया तरक्की हर सही ने खबर आओ नुसुशी तरक्की करी तरक्की चली शबे दे बाक्यारे दे बल बूटे दे तूत दे आम संग मखी अब कशान को शाम जदा बूटे वागानी मेरे उखे गड़ी बीजे वगैरह चिसंगा नन्ना दसवा त्रिसवा जर काला मखी बे उस हम बिल्कुल हूबहू चली अब कशान दी वलिदा
نن یو څلوېښت کاله مخکې چې کومې ګڼې کیسې وې هغه ډېرې هوښیارې وې او اوس ولې کمقلې شوې که نه اوس ولې هوښیارې شوې مخکینۍ کمقلې داسې چېرته تاسو اورېدلي هغه شان ځمکې فصلونه غنم جوار اوربشې ټیک ته تخمونه به بدلېږي را بدلېږي لیکن اب کا شان چې کوم اوبګانې او نهرونه دریابونه هغه شی دی نو بیا تاسو هم شب و روز په خولې باندې دا خبره ده چې دنیا ترقي وکړه دنیا ترقي وکړه دې نه مراد څوک وي انساني معاشره چې انساني معاشرې چې وکړه ترقي وکړه مخکې به خلک ګرمي وال دغه شی پنکي ایسیګان ایر کولرې وغیره سهولت نه و او مقصد دا چې کلکې کپړې به اغوستې وي داسې صفا سوتره نرمې او پاکیزه کپړې دایې وي او مقصد پیدل به لرې سفرو ته تله او دا ګاډي او مقصد دا چې موټرې او ډاټسنې او مزدې او بکسې او فلانې دا شیونه نه نو که تاسو سوچ وي ترقي صرف چا کړې ده انساني معاشرې او خلک چې وایي دنیا ترقي وکړه دنیا ترقي وکړه ګوره دې نه خود به خود ثابته شوه چې چا ته عقل خدای پاک ورکړی خود به خود دا خبره ثابته شوه چې دا دنیا ټوله په حقیقت کې د چا نام ده د انسانیت نام ده او انسان دا دنیا د چا نام ده انسان ګوره مونږ به تاسو وایو یورپ کې داسې ترقي یافته ممالک دي او فلانې دي او انګلینډ دي دا وایو لیکن تاسو تر اوسه پورې چېرته لیدلي چې د ځناورو یا د میخو ګډو بیزو یونیورسټۍ چا جوړه کړې یا یې مقصد دا دی چې دې دپاره چېرته جیلخانه چې دي جرم وکړي هغه یې جوړ کړی دلته څنګه مخکې یو هغه شان چې دي اوس دي نو دې نه ګوره تاسو خپل عقل سره سوچ وکړو چې دا وایو مونږ چې دنیا ترقي وکړه دنیا نو دې مقصد دا ده چې انساني معاشرې چې وکړه ترقي وکړه نو ثابته شوه چې دنیا دا د چا نام ده د انسان دا د چا نام ده انسان او دا نور ټول شیونه چې جوړ دي دا ټول د انسان فایدې لپاره چې دي پیدا شوي ګوره ځمکې نه فایدې مونږ اخلو ټیک ده انسان دونه ترقي وکړه چې مخکې به یې ځمکې دونه فصلونه نه کول چې کوم اوس کوي داسې سرې داسې سونه یوریا کاربونه ایجاد کړل واقعي انسان فایده ورنه اخلي بوټو نه فایده څوک اخلي انسان اخلي او بیا دې پرندو نه چرندو نه ځناورو نه فایدې هغه څوک اخلي انسان اخلي او دا مارس سپوږمۍ دا ټول نظام دا د تاسو موږ د دې میوو په پختن کې او د فصلونو په پخولو کې د دې سیارو او سیاراتو رڼاګانو وغیره لوی چې دا دخل دا او لوی چې دا نظام نو ګوره سوچ وکړو چې دونه پته ولګېدله چې الله تعالی دا ټول کائناتي نظام دا چا لپاره پیدا کړی دا انسان لپاره پیدا کړی او انسان دینا فایده اخلي دیو جنا شیخ سعدی سے فرمائی ابر بادو مه خورشید و فلک در کارن تا کنانی بکف آری و بغفلت نخوری ہما از بحر تو سرگشت و فرما بردار شرط انصاف نباشد کہ تو فرمان بر چوی داس اوریز سپوږمۍ دا مقصد دا چې لمر دا ټول کائنات ای انسانا دا تا دپاره چې دی پیدا دي او ته الله تعالی خپل اطاعت دپاره پیدا کړی نو چې ته یې ورمړی په لاس باندې راغلې نو داسې په غفلت سره یې ونه خورې لږ په دې سوچ وکړه چې دا به چا کرلي چا به ریبلي چا به ترې شر کړي څنګه به اوړه شوي او ما لاس ته راغله او زه یې چکوم بیا چې کله دا خبره تاسو ذهن ته ګوزه شوه چې دا ټول کائنات دا الله تعالی انسان دپاره پیدا کړي نو اوس په لږ تاسو موږ یو بل سوچ وکړو
بل سوچ کو خپل عقل سره ور علم سره د دې تعلق نشته چې څوک تعلیم یافته ده هغه ویږي او غیر تعلیم یافته ده هغه نه لږ به خپل عقل سره چې اوس سوچ کو چې بیا د ټول کائنات او دومره لوی نظام الله تعالی انسان لپاره پیدا کړی نو د انسان به یقینا اسی فضول نه پیدا کړی چې دومره لوی کائنات انسان لپاره پیدا دی انسان با هم سره مقصد وي او سره فلسفه او دې کې به هم سره راز او حکمت کی پروتي اگر راز او فلسفه الله تعالی په خپل باندې بیان کړی دا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې الله تعالی فرمایي چې ما بیا انسانان او جنات د خپل عبادت لپاره جدید پیدا کړی دا نور ټول شینا الله تعالی فرمایي چې ما انسان لپاره پیدا کړی او انسان می بیا چا لپاره پیدا کړی انسان میں خپل عبادت لپاره چلا پیدا کړی دیو جن ګور تاسو سوچ کو انسان تا یو قوت دی وردا ایغه قوت عقل وای قوت عقل د دې عقل په بل پوتې باندې او د دې عقل پر را باندې انسان په دې ټول شیانو باندې چکه حکمرانی کوي په دریابونو حکمرانی کوي څنګه دیونه جوړ کړی او دروازې وغیرہ لګولې باندې کې دی بل طرف ګلاب کې هغه باندې بل طرف ته ګلاب څنګه په فضایي لګونو باندې انسان حکمرانی کوي اجازه نه کوي یو پر منډه غلوا بل پر چکا غلوا په غرونو باندې انسان حکمرانی کوي څنګه قیمتي کانی جواهرات کوئلہ کرومایټ مختلف کانونه هغه دې چې رقوباسي او بمونه پکې الوزي او دې کې مقصد دا چې بیا ماربل د لپاره چیپس د لپاره مختلف کانی هغه چې راړي او مقصد مې کوي او کانی او سیمټ او جو شی بچي او چې جوړي په دې ټول زناور باندې ګوره سونه مضبوط زناور دي انسان دی عقل دی وجه نه په دې باندې کوي حکمرانی کوي تاسو ټول زمیندار خلق ناس یو می کلا رشي دې مقصد دا چې ټول مالي خلق نشي سره او دې کې بیا معشوق نیولې او ځان سره چې کوي راکاږي دا انسان دا الله تعالی قوت عقل ورکړی دا دې وجهنا انسان الله تعالی مکلف هم ګرځولای دا به تشریح درته او د نور شیانو ته خدای پاک قوت عقل نه راوړي اصلي مشهور ګور څونه حقوق وي هاتی او یو انسان دې شپږ فوټه وجود لري انسان دغه نیولې یو ځان پسې کوي راکاږي کني کړه یو هاتی مقصد زور واخلي د ټول خلک په سره سنبال کی کله راوښه دا سنبال دیو جنا اصلي او نقل دې ته وایي هغه پښتو نقلونه زمره د جنگل بادشاہ د حیوانات نو دوی چې کله باندې درنو زمانه یو بدل او دې چې بچا تاسو ته زوی وصیت کوم تاسو با د ټول حیوانات بادشاہ یو چې زو بادشاہ دارو بادشاہ او کوم بادشاہ وګوره یو وصیت درته کوم یو انسان نه بدلېږي یو انسان نه بدلېږي نو هغه وفات دې چې کوم مشر ونه هغه سره دا شوبه پیدا شي چې د انسان چې څه شي چې له موږ دونه زور کیو او دا د وصیت کاوه چې یو انسان نه بدلېږي نو روان شو نو په اوخ باندې ورغی او چې انسان دا انسان خودونه عظیم شی ده چې ما په دې پوزې کې مهار اچولی او نکیل او ځان سره مې چکې راکاږي او بوجونه راباندې وي په بیان باندې ورغی او چې انسان خودونه زورور شی ده چې ما په دې سټ باندې بل ملګری کې سره ما کې په دې سټ کې زغ واچوي زغ ورته وایم دا واچوي او مقصد ای ورمانه کوي ټول ورځ په پټي کې چې کوي کار په هاتی باندې ورغی او چې انسان دې نه انسان کو زړه دې شون نه ولای او کجاوي باندې
هغه پیسې باندې پدې کې دی بابا جون یو بوډا سره او چې په صحرا باندې ایو غواړي په یو ځای باندې او دې چې انسان او دې چې حاف زي انسان نو دغه او دې باندې دې کوم ته بلا ویلې چې یو انسان نه بدل ته د نور شي نه او بیا هم لا دونه سړي ته په دماغ وی پنځي راځي एक सोच वो जो होता है फाकता से मुसीबत ना हुआ है तेरे जो उस पमासरा मुकाबला है मासरवन मुकाबला एक सोच वो जो होता है तास मुसीबत हुआ है उस पर से चला कोई तीर खिलार नश स्मरण सच्चा मुकाबले करे नो आकल खुले वाला है इंसान था नो दे आकल नकार नो तुम तो वेला जी बिल्कुल ठीक था जबरदस्त सच्चा मुकाबला خودورا د چې ما ته کار پاتې نو زه خدا کار مې سکل شو پرې وګړې تم هغه بوټي لاندې ما ته انتظار کوي بیا وتا مقابله نو چې زما راځي چې روان څه بیا ورپسې आवाज چې و دا ما په تا باندې اعتماد نشي ته به ما نه پټ شي زه به تا حال ته ترې وتم وګړې او بیا مو مقصد دا چې کله زه فارغ شم بیا مقابله سره ورته وستي نو دو رسی اخلاص کرا زه خو خپل کورنه بالکل جګ زمیندار نو د رسی باندې چې کله بوج سړی چلن اړی نو دې کې چې کله هغه کې اوبه واچي د رسی باندې نو دې سره هغه رسی ډېره زیاته چې سي مضبوطه شي نو هغه رسی باندې پته چې څه اوبه وي هغه کوی کړی چې ښه مضبوطه شو ورغله ښه مضبوطه چې وتا بیا د رسۍ کلاو کېدلو خطرې نو دی سړی سره داسې واړي او لونه بیا دې کې لرګی خلک چې کي ورکړي چې بالکل د کلاو کېدلو احتمال نه نو چې ښه مضبوط یو تاړه زړی یخ شو نو دا تلاړ د ال کې کله چې کومه حصه یې په هغې کې موږ خلک هغه د اوسپنې والا تاسو ته پاله وایو موږ ته سپاره وایو په خپل امر کې اچوي هغه اوسپنې والا چې هغه ځمکه چې کوي نو هغه چې کوم لرګي کې دې ته مونږ خپل مروتوالی کې پنسور وایو باندې تاسو به خپل ورکوئ چې کوم هغه ډېر مضبوط لرګی هر وخت په ځمکې کې دننه یې مضبوط لرګی نو هغه یې د هلته پسې وباسه او په دې سر سره ایسار ده نارې وکړې ورته چې خلاص کړي کا بس ما دې پلار نه منلې ډېره غلطه مې کړې ورته چې اوس دې کذب دی نه ته مې چېرته کوې مشهور ضرب المثل د کمبل کو میں چھوڑتا ہوں کمبل مجھے نہیں چھوڑتا اس کی کذب رہتے تھے نہیں چیتا تو نے الٹا کاو کنا لگے خطو کو شین کھا چے التے ساتھ جھگڑا وباس بہرحال دانے نقل دینے پر د بیان او چې انسان په عرش باندې چې الله تعالی دتا حکمرانی ور کړی دا دای د چا دی وجنا عقل دی وجنا چې انسان ته خدای پاک قوت عقل ورکړي دی وجنا چې دا یو لوی قوت انسان ته خدای ورکړی چې هغه نور حیوانات ته نه دا ورکړی انسان مکلف تا دا نور شی نه مکلف دی مکلف معنا څه ده مکلف معنا دا ده چې ګوره د نور شیونو سره د کړو نور د حرکاتو سکناتو هیڅ شي حساب کتاب نشته ګوره نه په دنیا کې شته سره او نه په آخرت کې شته کچا واچو وਹੀ نو هغه په چا ټوپک نه راکشته هغه کور ورته ګیلا کې چې یاره چې دا والا وਹੀ قرآن دا نو تاسو ولې چې کولاو چې هغه د مون ماشومې چې دا وهله او نه چې ته دې لپاره جیلونه ستا نه تانې ستا نه راپورته ستا نو نه په دنیوي قوانینو کې دا شی نه مکلف دي نه په دنیوي قوانینو دې لپاره شته دي او نه په آخرت کې الله تعالی دې لپاره څه قوانین چې دي مقرر کړي خو دونه نه چې تاسو علماو نه مسله اورېدلې دا چې کوم یو ځناور په بل باندې تېری کړی نو الله تعالی به پیدا کی هغه بل ته طاقت ورکړي چې هغه بل بخ کرواله هغه بخ کروي دینه ماده بیا چې شي په خاورې ایری شي دا کفار دا تمنا وکړي چې کاش موږ هم څه شی وای خاورې ایری دا هغه کار نو دو سره حساب کتاب آش البته چې کله انسان ته خدای پاک دا قوت ورکړ
شای دې لپاره پیدا کړو نو د انسان امتحان هم مقصد دا دی چې ډېر زیات شي ځکه چې څومره د شي اهمیت زیات وي دوره بیا هغه بل طرف ته د علم نقصانات هم ډېر چې زیات نو انسان ته چې خدای پاک عقل ورکړي انسان مکلف دا مقصد چې کله یو انسان بالغ شي او په خبرت باندې پوه شو اوس په سره د ولاړی ناشتي د نظر د قوت صانعه د تاګ راتګ حرکات سکنات هر شي حساب کتاب کیږي چې انسان تا خدای مالو خدای پاک دوی مالو نعمت سترګې درکړې وي بیا دې علم طریقه درته شولې چې دا څنګه استعمالای تا ولې غلط چوي استعمال کوي پر دې شان ته ولې بیزای دې غلط شي دا ولې د انسان وګونو علم متعلق بدل تاسو کې یو نعمت حساب کتاب هغه سره کې نه دا حساب کتاب زناور سره چرې دوه سره انسان مکلف دا مقصد ځکه دا ټول دنیا دا صرف چا نام دا انسان نام دا نور ټول شی نه انسان دی اوس انسان دې پربني چې د روټي وخوره او بیا چې کوم جواب وي هغه کا او خوب کا او چې څنګه دې کې محمد نه د سره پای چې شی وي حساب کتاب اوس انسان مکلف شو نو دې وداسې ټیم کې رہی په دنیا کې چې څنګه دې الله تعالی رضا چې حکم شی باندې الله تعالی راضي کیږي چې حکم شی باندې الله تعالی راضي کیږي هغه کارونه باندې کوي او چې حکم شی باندې الله تعالی خفه کیږي ناراض کیږي هغه کارونه باندې کوي ځان ساتي اوس انسان پدې کې عاجز عقل لحاظ سره د دا نشوي پیژندلای چې خدای پاک ماته خدا پته نه لګي چې په کوم شي باندې خوشاله کېږي چې زه او په کوم شي باندې خفه کېږي چې زه ځان څخه وساتم نو دې او کولو لپاره په هر دور کې انسانانو ته الله تعالی د دوه انسانانو جنس نه د دوه نوعنا د دوه افرادنا یو کسب الله تعالی برگزیده کړ وخت او ایمه تبای وحی علوم ورک چې ایمه تجوی بیا نبی او رسول وای دا یو ترواستاو او ایمه بیا خلق ته دا خبره بیانولې چې الله تعالی دا ما تویل دي چې په دوه کارونو باندې زه خوشاله کېږم او په دوه کارونو باندې زما خدا به چې کوم نبی ته ورته نو دا مدي نبی یو مخصوص زمانہ وا مقصد 50 کالا عمر یا 100 کالا یا 50 کالا او یو مخصوص قوم دی پارا یوی علاقے دی پارا مثال دے طرف تا نظامپور علاقے یا بل علاقے دی پارا یو مخصوص وقت دی پارا او یو مخصوص علاقے دی پارا یو نبی چکا ارواستہ او تعلیمات تے ورد بیا دی ایجی تعلیمات و حفاظت ذمہ داری اللہ تعالی این چاول اقبل باندے ندافستے بیا با اقبل نبی چی ترچوز ہم دیو نو مقصد دادا خلق تبا اقبل اغا میشن او دعوت تی وحی چلاو بیا با کل چی اغا وفات شو بیا با دی ایغا چی کم ملگری او مخلصین بیو ایغا با قوم کا خبر کولے بیا با دینا بادا دونا گڑوڑی با دی کرالا او رلا میلا خلق بزان خبر کو شریک لے چاگا دین بچ سنگا آسمانی دین و اغا شہبات فاتح نشو بیا دا سلسلہ چلے دلا حتی ترچا پورے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بیا چکلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ تعالی مبعوث کو استاسو دید شانتاو اگر صرف القا موجودہ یو قوم دی پارا مبعوث نکو طول دنیا مخت عظمت ایمانی چی چور انسانان او جنات طول دی پارا چکو مبعوث او صرف اگو خلقو پارا مبعوث نکو
तर क़यामत पूरी चोर दुनिया रातन की खलक की इनको टूल की पारे है जो गरजाओ नबी वगैरह और इधर जाए कि उन तालीमात वर्क अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर दासी तालीमात वर्क चाहे यो कौम के पारना ये इलाके के पारना मौजूदा मखलूक के पारना टूल मखलूकात के पारा तो क़यामत पूरी आगा कवानी आगा वजह और ब्या दी खुसूसियत तौरा कि ब्या दी इहे जिम्मेदारी हिफाजत जिम्मेदारी अल्लाह ताला बखला नाम चला वापस कि वन नबी वाले बखला वापस और अल्लाह ताला ऊपर मिला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून उस बोला दा कुरान करीम अगा आईन अगा कवानीन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह वरकरी आस शहीदी आदा कुरान दा अगा कुरान दस्तूर दा आईन दा कानून दा दीक अगा खबरी बयान दिया अपूल शुकूर बयान दी कि इंसान बा अगा कुन कारुना करे जिसको खुशाला केगा अगा कुन कारुना वेली कि आना बदैजान साथी और बेहमान चुकेगा खबर देगा आगा आईन और दस्तूर और कानून दा जोड़ता कुरान ब्या बोल करता सोच भी कि यो इंसान यो कानून जोड़ करे इंसान नुजी बाने हर का सुनाकस न कोई हर का सुनाकस बेगा सिर्फ वकीलान न कोई नहीं दे कानून शिक नंबर फलान की दासी निकली दी और दे की दासी हर सरकार नहीं नु ब्या दी वजाहत आगा दे कानून आगा वजाहत और तशरीह और शरह आगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक पखबल अक़वाल सरा पखबल अफ़आल सरा और पखबल तक़रीरात सरा वो राजी ने का अहादीस मुबारक व इन के लिए जो करे वजाहत हो गए बयान का खबर सोच को चिकला यो इंसानी कानून भी इंसानी कानून इन जो हिफाजत कई नो आदि कौम बेकार खलक करनसी कना आदि कौम सरकर्दा खलक करनसी आदि कौम सरकर्दा खलक करनसी लग मिसाल दे मुताली दे अदलिया अमले दे चशय कई मकसद दार जे हिफाजत कई खुदा दे कौम चगनसी मुअस्सस खलक करनसी अदलिया दादी कौम मुअस्सस खलक करनसी नो क्या चिदासी नो कानून चे इने कानून आगा तर क़यामत पूरी पाता कि नुन कहता हो इंसानी कवानीनी ननवी सबानी या की तरनीमात कुशी या बदलशी ये चिदासी यो कानूनी चा टोल मखलूकात दे पा रहे और टोल इलाकों दे पा रहे नुदी दे हिफाजत कौन की दावत को मामूली खलक की कड़ोई खलक गई लोई खलक गई और कुरान हिफाजत कौन की सूरत की दा हाफिजान कारियान दा नुदा दासी मामूली मनगल नु दासी मोडू की खल पर आयु शायर ते हुई द चमन अज़गी स्पत मकर मलियारा द चमन अज़गी स्पत मकर मलियारा पर सरुना माथवी को चमन छोड़ी उस कुरान करीम यो अल्फाज दिता सो सोच करो अल्लाह ताला निजाम दासी नची दे पर फरिश्ती न तुझे की कुरान हिफाजत करे उस्ताद ऊपर के कुरान मुअजिज़े का और कुरान करामत का और कुरान फजीलत का चियो कुरान करीम चशैदी अल्फाज नंबर 1 बंद कुरान करीम चशैदा लबुल हिजा चिदा लफ्ज बज़ पुरमाया बारीक पैवाया संग पैवाया टीट पैवाया उचत पैवाया ये तलबु लहजा बंद कुरान करीम माना और मफहूम नो दी कुरान करीम हिफाजत जिम्मेदारी अल्लाह ताला की दी कुरान करीम अल्फाज हिफाजत अल्लाह ताला पर खुदाई का है आप दी बड़ो माशूमा बना चिता सुकून के यो से टमाटर और टेपर बदल माशूम बने न रहा और तो इले माने अल्लाह ताला के फल आईन और कानून चके अल्फाज हिफाजत और दासी कुरान यादी भी दासी छे अल्हम्दुलिल्लाह शुरू की व नास पूरे तरावीह के खत्म की और जे एक कदू का गलती रहे सा या रहे और तासमा तो आयो इजाजत कदरता चेर चे बल दासियो किताब ताफरोशो
چې دونه غټ کتابي او داسې اسبارې چې ماشوم چې کولی شي یاد کولی شي د انګریزي نوټس د جغرافیا د سکول سیویکس کتابونو هغه پرچې وي او غټې غټې ډګري به ورکوي او بیا یې لک لک روپۍ تنخواګانې وي او هغه یو نوټس هلکان یعنې کولی نه شي چې امتحان ګوره تېر شي هغه نږدې سکول خواته دونه کاغذان جمع وي چې د پیکوړو والے ټول کي نو مقصد ټول کال پیکوړې پکې چې کولی شي خرڅولی شي او په بابو باندې دننه کړي او په وجې باندې وګل تاسو د قرآن کریم یوه پاڼه چېرته حافظ نه لیدلی چې ځان سره هلته قرآن ټپ کې کېږي او او په لارې باندې روان یې ځان سره یې په یاد وایي عما یتساءلون فلانه او بله یې شروع کړي بل صورت شروع کړي بل او سپین ږیری پلار یې هلته تلاوت کوي پکې خطا شي هغه ماشوم یې پورې وخاندي وایي دا داجي دا دې غلط ویله دا ټکي ته وګوره دا داسې ده نو دا الله تعالی او ګوره د الله تعالی ته اسلام ګوره منصفانه مذهب ده چې الله تعالی ډېر عادل بادشاه عادل ته نو ګوري چې دا ماشوم تور ده دا سپین ده دا ګوډ ده دا ړوند ده دا صحتمند ده دا پټ قوم سره تعلق لري دا وړوکي سره تعلق لري دا یې خان زوی ده دا یو غریب ترکان زوی ده نه نه دا شی پکې دا نشته بس چې د دې سره چا سینه ولګوله الله تعالی هغه چې شی کې ونغوله دا د قرآن کریم فضیلت ده او دا د قرآن کریم خصوصیت چې د الفاظو ذمہ داري الله تعالی په چا سره اخلي په دې وړو ماشومانو سره چې ترته چې یو سیب ټماټر به تاسو د بازار نه راوړي او الله تعالی په دې سره حفاظت او بیا مې درته ویل چې بلا تفاوت کوي هیڅ دانش اقتدار مالدار سړي زوی دا دی غریب سړي دا د اسلام عادلانه سوچ ته تاسو او ذکر ملګرو ته وتایا کیسې پورې دي سره خبره بله درته کوم ذکر ملګرو ته وتایا چې دا څنګه عقل خدای پاک شاه ورکړی چې د اسلام د الله او د الله رسول د هغه عادلانه نظام باندې سوچ وکړي نو هغه چېرته هم مقصد دا دی چې اسلام شرف نه پاتې نشي راغلی ګوره د الله تعالی عبادت کې دا شته چې دا خان ده دا بادشاه ده نه خو بس یو غریب دی دته په سجدې پروت هغه باندې قبول ده او یو لوی ملک او بادشاه هغه باندې قبول ده څومره عجیب انصاف حضور صلی الله علیه وسلم مبارک د بلال حبشي څومره قدر احترام وکړ ګوره دین چې چا جان سره لګولی ده آی قیمتي کړی بلال حبشي غلام و غلام او غریب و څوک یې نه لیکن چې کله یې دین ځان سره ولګاوه بیا کوم مقام الله تعالی چې ورکړ تاسو ووایو ډېر خلک په خپلو زامنو باندې نام سکېږي بلال چا ابو لهب پیښ تو چاته ووایه ابو جهل جنګ در سره کوي حالانکې سردار خو هغه تو چاته ووایه ابو لهب جنګ در سره کوي حالانکې سردار خو هغه او تور حبشي غلام لیکن چې په اسلام سره د حضور صلی الله علیه وسلم په رفاقت سره او په دین سره الله تعالی منور کړ نو خلک په جوماتونو باندې نام کېدي مسجد بلال خلک په زامنو باندې نام کېدي بلال په نعتونو کې نام وي بلال حتی چې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک یو وار ورته ویلي چې بلال ته به د ټولو خلکو نه مخکې جنت ته ځې ته حیران شو کله چې حضور ابو بکر صدیق صاحب نامه مخکې ځو ته رہی غنه مخکې وتیله حضرت عمر فاروق صاحب نامه وتیله رہی غنه مخکې وتیله حضرت عثمان صاحب نامه غنه وي حضرت علی صاحب نامه غنه حتی چې حضور صلی الله علیه وسلم ته فرمایله چې ما نه به مخکې ته حیران شو چې خدای پاک داسې حضور صلی الله علیه وسلم ته فرمایله چې بلاله تا به د ما پورا مهار نیولی تا به د ما پورا مهار او چا چې د چا زناور مهار نیولی نو هغه مهار ته اول څوک ګډېږي هغه ګډېږي دا د دین چې و برکت نو په دین کې دا شی نشته اسی کسی پورې یو بله خبره درته وکړم بیا خپلې خبرې ته راځم چې عطاءالله شاه بخاري صاحب نام به تاسو اورېدلی شاه صاحب عطاءالله شاه بخاري نو دی بیمار
دې بیمار شو نو علماء ته پوښتنه وکړه نو د چاړه دی اورات چې تیرې چې شاسه تو باندې جاي تا خودونه تقریرونه کړی نو خو आवाज دیو او چوره انوان او سکان دي تا تقریرونه باندې چې مسلمان شوی دي سور خلق تا څه فکر دا تا څه پروا نو دې څور کوي ته کوي چې ګور ما په خپل تقریرونو او په دې باندې هیڅ اعتبار نشته چې په دې به ما خدای وبخښي البته یو شی باندې ما امید ده چې دې سما خدای پاک چې وبخښي هغه دا چې زه دې کور نه صحیح او واقعي صحیح نه سامان ما تاسو تحقیق کړل چې نو واقعي صحیح ده او ما یو استاد او عالم کوم نه ترکانو خو بیمار وو او دې استاد مقصد پاخانه او پیشاب او دا شیونه ما په خپل وګړو باندې چې دي صفا کړی دي صرف په دې بنیاد باندې چې د سره د الله تعالی صفات چې علم صفات تا د قران صفات تا هغه لګیدل نو دې په بنیاد باندې ما الله تعالی دا امید دا چې کله زه خدای پاک حاضر شوم نو زه به ووایم چې الله په نسب کې په مال او دولت کې په هر شي کې زه نه زیات کوم خدا دې ما استاد او د سره د صفات لګیدل او د علم ان وجنا مال د پیشاب او پاخانه کزه حاجت خپل وګړو باندې چې سبب وي بیا دې امید دا چې دې شي چې الله تعالی ما چې کی وبخښي نو د قران کریم الفاظ او حفاظت هغه الله تعالی په دې ماشومان څنګه چې اسماء یاد او د قران کریم لغو لهجه حفاظت الله تعالی قاریان باندې چې دې یو لفظ دې یو شد ما کوم ټکي په پوروي کوم په باري په څنګه چې تاسو هم د عام خبرې نو چې ټول په ډاګه کې له کولای ټول شي چې کومه هر ټکی خپل یو مقام ورکول دا الله تعالی په چا باندې قاریان او ګوره بیا تاسو ته یو عجیب خبره وکړه دا د قران کریم اعجاز دا چې کډیر هغه خبره ای خو چې سړی یو ور اورېدلی تاسو سوچ کړئ چې بل وخت بیا څوک درته دی یاره پرې دا خبره مې چې دا اورېدلې دا څه کوي کبه ډیر زیاته خبره درلګي دا خو دواري دی واوري درې واري دی واوري دین علاوه سره کې گنجائش نه دا د قران کریم اعجاز دا چې په یو مجلس کې شل قاریانی او ایک یو صورت ورتین و زیتونی وائی او یو پیوی لہجے باندے او بلے کو بلے لہجے باندے بلے لہجے باندے ہر یو کی زان تزان تفان او زان تزان تسور او زان تزان تچوی لذتی او طول ورد پا تلاوت لگیا ہو سا تاز لدینا اکتاو کی گینا نوے خوان پکی چکی گیا چیلی کنی و خبرہ یو اسی عام ناولی کتاب یو ولی پورے مولی سری زردنا کی دارکی یا چلو دا مضمون میں کتا رجے گا لیکن چار قرآن دیو دی نہیں ہے دا دی قرآن کریم چلا اعجاز جی بار بار وایا بار قرآن کریم دا دلہن بندے نا آئے او ناو آگئی وجورا کے ظلم دی کشن سی بلا جوڑی بڑی تکڑی کر رہی واقع ہمیں جوڑی کی زانتا چکھائستنا ہوئی زانتا حسن چکھے لئی نو قرآن کریم دی ہر قاری پخلے ماندے پپشی زانتا بھی اپر حسن چکھے لئی اور بند قرآن کریم مانا دا دی قرآن کریم مانا دی قرآن کریم مانا حفاظت اب اللہ تعالیٰ کو علماء کرام شاہ چین تجھے حکم دور کے چاند قرآن کریم غلط تشریح کرے دا بیا پدی پسی پروفیسران ڈاکٹران انجینئران دان دی پاسی دلی دا علماء پسی پاسی دلی دی او دی دی ممبر و محرابنا او دی لکلو پزریے سرا لیٹریچر پزریے سرا رسالو پزریے سرا دای خلقتا وکتا کرے دا چی دا فلانی سڑی دا زین کی دا دی قرآن تشریح غلط کڑے دا او حدیث کے او دیمون کو اسلاف کتابوں کی دی تشریح دا شئے اللہ تعالیٰ دی قرآن کریم معنی او دی قرآن کریم مفہوم دی حفاظت اللہ تعالیٰ اگر پچا مانے گئی اگر علماء کرام
उस दा उलमाए किराम, दा हुफ़ाज़, दा कुर्रा अच्छे तजुड़ी दा मदारिसो की मसाइल नो दा इस्लाम कलागानी दा इस्लाम मोर्ची कदा आबाद तासु यकीन को मना बता सौं कि वह इस्लाम भी और चेर दा खत्म शुई इबो ज़ैनुना इस्लाम था सामू तरागल है ना तो इबो ज़ैनु की इस्लाम नाम और निशान उस पाके असिता पता ही होता लुई सराई पल ज़बानी और पल कुरानी ले लाए पल कुरानी ले लाए स्टडी को इंग्लैंड के और बरतानिया के ऊपर है नुदा दा से हर पर ज़ैन नहीं दादी इस्लाम जदी कलागानी दादी इस्लाम चली मोर्ची उस दीदी खिदमत पकार उस कयो सड़े भी नो आज़रदा वाली मशरका लेकिन नो कर पेशा दा जमींदार दा उस को दे जा निशी कवले चिदाई कुरान यादी की या कारी जोशी या आलिम जोशी और दाज़रदा वाली चुकले पाक माँ हम तो खल को सरकी मुफ्ती महमूद से नवर अल्लाह मरकदहू इन्ना चा सवाल हो की समझे उर्दवी ले जियो ते पूरा और मकसद मौलाना अब्दुल हक से नवर अल्लाह मरकदहू दा शमसुल्लाह के अफगानी से दा फलाने दा फलान गौस रजावी से रतुल यो वक्त साम बगैर मुशुक पासवले निशी नु तासु बसी इस्लाम रावलो चिता सुनी इस्लाम निजाम मुस्तफा आए तब जवाब को तवीला वो तवे खंडचमुन पदीने मुकल्लफ चमुन निजाम मुस्तफा और या निजाम मुस्तफा और मुम सिर्फ खिदमत और दीदी पाके पल मंडे दर्द मांगचियो मुकल्लफ चमुन बमंड दर्द वयू मुंबा मकसद दी बारे जो गुजार नूर राइसिरा नसी आले अल्लाह ताला का कुछ क़यामत को रजे अल्लाह ताला मुपई खल्क के पास है चिदे खल्क हम भी हुजूर निजाम को मखिदमत के बांधे वक्त बस नाम दे पाए नजर कर मंदर तो होता है चिमुम बसयू और मुम बदे कुरान से हिफाजत मुम बसयू और मुम मकसद आले कुरान से मकसद आले ची हिफाजत की अल्लाह ताला किया हो हाफिजान बल गई और तालियान बल गई उलमा बल गई मुमदे बारा वल्ला दा फजीलत हम काफिदा ची सबा क़यामत और अल्लाह ताला एक सफ के पास है एक सफ के मुन पास है जिदे खल्को दी कुरान हिफाजत काओ दाम हम भी होगी दाम मुमदे बारा काफी उस करियो सड़े वाई यार माजरत ये तवज्जो न की कि खुदा पाक ने क़यामत पोरे बाबा जी वही चुमा वाले दिन नजर न की कि अपन बाबा क़यामत पोरे मां हम बदी की खुदा पाक पास है कि दी कुरान चिकावले हिफाजत करले यकीनन तो हम जान को शामिल होले तो हम जान को के शामिल होले वली जगह चिदा उलमा कारिया दादी अल्लाह ताला और अल्लाह रसूल मेहमान दी और तासु करो कि दुनिया के जो तिता मेहमा कदर और एहतराम होगी और तो पुकोर नहीं और दे सर गवान की बेटे तबोजी खरोटे चाहिए होगी बेमती गवान हफे हफे सर खुशहाल चिल्ली खुशहाल नहीं करना दीन को एहतराम को उमर को सलाम के लिए इमाम मेहमा कदर या अल्लाह अल्लाह रसूल दा रजी अल्लाह गयूर ज़ाता अल्लाह रसूल गयूर दा बेचरी इगमे मनो चाकत एहतराम कराई तो खन नजर तकतरी लस बीजवा से रसदली अमर को लगावली और दी एहतराम को इकराम कराई तो तस ख्याल से जब अल्लाह ताला अब सरे मकसद महरूमा और बेबरख पूरी कर यकीनन अल्लाह ताला अब सरे हम पदे सब के ऊंचाई ये अल्लाह ताला अदद पदे जारी दा याद साथ दा तसो जो अठा खबर चिच्चा कुम खानदान खल्क दा याद साथो कि कुम खानदान खल्क
دی علماء طلباء حافظان قدر احترام کړایلا الله تعالی دور غیرتی بادشاہ دا چې هغه خاندان کې د پاک خامخا دین چې یو لیک پیدا کړي د پکې حافظات عالمات حافظان عالمان چې پیدا جب زمیدار چې ګورم دا سما اول ویلا چې زه کور نه بالکل جټ زمیدار مو په خاندان کې عالم نشي او خو زمیداران او زمیداری ادا کوي اوس تاسو صدا خپل کیسه خپل کیسه یو دیوبند عالم و مولانا امیر محمد سے ډېر لوی عالم نو د چې زمين دغه نو ما ورته اکرام وکړ او ستړي مشه نو بل چا ته تعارف وکړي چې دا د فلاني زوی دا او التا جامعه حقانیه کې مدرس نو بیا ایمانا تپوس کچی دا فلانی ورارو مالا دون خوشحال سنو ماتا دین بڑا و دیج راک دیوان فاصل بیا ماتا اویلا چی بچہ تا تزیو نصیحت کو گورا چی تا خطا نسی دالتا کمال ندا دالتا کمال ندا والد سے دزندر کا مانا و صوفات کا وی بس آن وقت ورد دعاگانی وارا دالتا کمال ندا دالتا بلا چلا کمال او بیا ما خپل ویل چې تمانه تاسو کچ ولې مرجی ولې وې دی وجنه چې موږ تاسو په کلی کې طالب علمان مولانا نور کمال شیخ دیوبندی نور الله مرکزه وفاتا طالب علمان نو موږ علاقې کې د عبور خشکی وبکړي نو بیا مې د پلان مونږ ته ما پلان په خان کاروبار کاوه دوه درې اوخه مې مشکله ډاکټر او آبه دې یو دریاب د ګمبیل او دای ابن ابي مونږ ته ودري مشكي عادي سهار ما سره مخکې مونږ ته کول رسول چې ولا طالب ایمان په باندې او د سنت او خبر په زمینداري سره استعمال او د مون ټول کال لرګي او خاشا دې ټول ذمہداري ادا اخیستوا او دا به مقصد خو باندې راوړل توابه شول کوم بیا مقصد دا چې کټوي په حواله چې غانې په کاو او په ګرموتا او غیر اختیاري مملکتنا او تدواګانی وته نو الله تعالی ور ډېر غیرتی بادشاہ دا تاسو یعنی دی پارا یو فخر خبره ده چې تاسو په دې کلی کې وزرات نه هر چیرته بورډ او مدرسې دا دی تاسو پارا یو خوش قسمتی ده چې دونه دی بناتو دی بنینو دا مدرسې هر چیرته هر چا سره نږدې او خپل زمن کې تا هغه په علم سره او په قرآن سره هغه باندې ولې دا څونه خوند کوي چې کور دې په قرآن سره چې منور وي ولې چې کور ته ورځي او ماشومان دې په تلاوت لګوي چې په منظور لګوي او چې روزي هم دغه حالي دا خوند کوي کنه چې ورځي ټول یو ځای کې ټي ته سره ناست کیا ایو دا سیګریټ لګولې دي چې څو باندې کوم چې قرآن ولې دا دین او دنیا دا دواړه چې سره یو ځای شي ډېر زبردست چکرې پاتې یو شاعر دایما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا واقبح الكفر والافلاس بالرجل وې څه فرق کوي چې دین او دنیا په سره یو شي چې سړی خپل کاروبار هم بسیاوي خدمت کې خدای تعالی درکړي او کور دې هم په دینداري باندې ګور تاسو سوچ په خدای دې نه کوي چې یو زوی شو وخت باندې کېږي او یو زوی دې چې خراب شي درسي باندې شو یو ورځ یو د تدبیر راړي بل تر وایي چې خدای دې خپل وایي هغه کور او خاندان باندې هغه ژوند چې اجیران کړي او کبه چې عالم وي طالب وي حافظ وي قاری وي تبلیغی وي نیک وی صالح وی فرمانبردار وی نو مقصد دا چې سترګو چې دا یحنیدا او سترګو چې دا ټنډک دا چې خپل لور قرآن باندې ویني څونه مزه کوي کنه چې کیوي تناس دی چې خپل زوی په جمعات کې په جمع سره خپل مانځه باندې ویني مزه کوي کنه چې د تاش او شطرنج تناس کی مزه کوي دا ټول د دې ادارو دینی ادارو شاینا برکت نو اوس کوم خلک هغه خپل نشي کولای نو ګوره کم سے کم کچا وس رسیږي مالی تعاون کبه امن رسیږي چې اسی زړه پخېږي او الله تعالی بدیو شي او الله تعالی ولې الله تعالی په نیت باندې ثواب ورکړي چې خدای پاک ما وس نشتا کني دې مدرسې کې به مسکار کړه
شادي بغير أبو قدري ما بس ما غير ما تنتهي ما غير دي أبو كده قوا تيمي للسوسة دي مزيد سماول من البيئة ما هو لزوج الورموت كفراغ بغير ما نوجي